والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو درد الالحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي او پرونی درس کې وضاحت وشو چې د جدید الحاد ابتدایي دور کوم ځای جدید الحاد شروع شوی. بیا موږ ویل چې جدید الحاد څه شی دی او بیا موږ دا درس کړو چې د جدید الحاد او قدیم الحاد په مابین کې څه فرق شته او که نشته دی. نو د هغې وضاحت وشو. نن به موږ راځو زموږ د سبق عنوان او خلاصه چې دا کوم اسباب دي چې انسان الحاد طرف ته مایله کوي. دا انسان چې الحاد ته ځي د کومو اسبابو په بنا باندې هغه الحاد طرف ته ځي. اوله وجه چې دا هغه د ساینس ده. دویمه وجه چې دا هغه د ساینس او ټکنالوژۍ نه متاثره کېدل دي. درېیمه وجه دا ده چې هغه د مذهب نه بېزاره کېدل دي. او څلورمه وجه دا ده چې د شریعت فهم بدلولو سره څنګه چې د غامدي دا فهم بدل کړی دی او دا شان منیر شاکر د دې سره د شریعت فهم بدلولو سره انسان څه کوي الحاد طرف ته ځي. پنځم سبب دا دی چې د مسلمانانو په ملکونو کې چې کوم مسائل دي دا هم د الحاد یو سبب دی. او شپږم نمبر دا دی چې د عقلي علومو سره مینه لرل او روحانیاتو سره تعلق نه ساتلو سره دا هم کیږي. اووم سبب دا دی چې په ژوند کې څه داسې حوادث راتلل چې هغه انسان الحاد طرف ته بوځي. او اتم سبب دا دی چې مروجه د مذهب تعلیمات په مروجه عقلي پیمانه سره تللو سره دا څه کېږي انسان الحاد طرف ته ځي. نو دا زموږ د سبق خلاصه ده. مولوي صاحب عبارت شروع کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاد طرف ته بوتلونکي او څو اسباب ذکر کوو. دا ضروري نه ده چې د اسباب په چا کې موجود شي هغه به ملحد وي. موږ وایو څومره انسانان چې ملحدین شوي دي هغوی د دې اسبابو په وجه ملحدین شوي دي. دا به نه وایي چې دا سبب خو په ده کې موجود دی. دا خو د لیبرالېزم نظریې والا ده او بیا مذهب مني. دا خو سیکولرزم نظریې. موږ وایو چې څوک ملحد شوی دی نو بنیاد یې دا دی. لکه موږ وایو که نه زموږ الحمدلله زموږ تعلق د چا سره دی؟ د اهلسنت والجماعت علماء دیوبند سره دی که نه. دلته نه چې وزي پیله پوڼی څه شی دی ورته مولوي صاحبانو خماسیت دی که نه دی پنجپیریت پیله پوڼی دا ده چې د نه وځي بیا به څه کېږي دا به اټومیټکلي چېرته ځي غیر مقلدیت ته به وړي که به نه وړي. غیر مقلدیت نه به چې مخکې به چېرته ځي مخکې به اخوا ځي. هغه نه فرض به بیا څه کېږي دا به څه کېږي دا به زندیقیت طرف ته او قادیانۍ او دا به څه کېږي اخره کې به دغه شانته کې د څنګه چې په دې مسایلو کې داسې وایو چې دا کوم اسباب په د چا کې موجود وي د دې اسبابو په وجه به انسان څه کېږي الحاد طرف ته ځي. اول وجه هغه د ساینس اول سبب چې دی هغه د ساینس فلسفه ده. اول سبب د الحاد هغه د ساینس فلسفه ده. یو عام انسان چې کله د خپل شریعت نه خبر نه وي او دا د ساینس قوانین په شریعت باندې قیاس کوي او د ملحدینو فلسفو د کتابونو مطالعه زه درته یقینا تاسو د ریچارډ ډاکن پاسه ولګه شاید الله نه کنه د شته د ریچارډ ډاکن کتابونه ګوره ته د سټیفن هاکینګ ته د نیوټن آینسټاین ته د اوسنی د برندر رسل چې دا څونه فلسفي دی او دا فرانسس بیکن او دا شانته کې کانټ او دا څونه چې فلسفه دي ته د دوی کتابونه متاثر کوي اټومیټیکلی وته دوی نه متاثر کیږي. خو چې ته کله خپل موضوع نه خبرې لکه اوس الحمدلله موږ مطالعه کوو موږ به څه کوو رد پې کوو. دوی د عام خلک موږ عام لکه څنګه چې موږ د خپلو مذهبي طبقې ته وایو چې تاسو د نورو بیانونه ما اورئ داسې موږ د عام خلکو ته وایو چې تاسو د دوی کتابونه مه ګورئ شک کې به شئ څه به شئ. دې قوانین د فطرتو کې نښتې وي لګیا وي پکې فلسفه پیش کوي ډزل ته ونښلي په خپله باندې تا ته خو پته نشته چې دا کوم ځای کې اوس لګیا دی څه کوي خپله یو نظریه پیش کوي خو د دې نظریې نه وروسته ده سره څه نشته بیک اپ کې ورسره دلایل نشته بغیر د بیک بیک نه. بس په بیگ بینګ باندې به دوی څه کېږي تمامېږي. نو ته په بیگ بینګ تا ته د بیگ بینګ اعتراضات معلوم دي ته به خاندې چې هلکه داسې لیوني دي. ټیک ده چې ځان خلک بوله غټ فلسفي وي خو موږ ورته څه وایو موږ ورته داسې د دغه په نظر سره ګورو. یو عام انسان چې دا یو نظریه پیش کړې ده بل خل نور ساینسدانانو د مت مقابل بله نظریه پیش کړې نو زه ده ومنم که ده ومنم خو ته د مذهب نه خبرې نو ته که مطالعه کوې نو صحیح ده. او د هغوی د زندګۍ تېرولو طریقې ګوري نو په مزه دې سره انسان د الحاد په طرف روان شي. د دې وجه دا ده چې انسان د مشاهدې او تجربې سره کار کوي نو انسان ساینس ویلو سره د مشاهدې او تجربې عادي شي. او فلسفه چې دا د عقلي سرګرمي ده د دې ویلو سره ټول هر څه انسان د عقل تابع ګڼي. او شریعت اکثره حصه ده څه شی ده
مشاهدین ماورا ماورا دا کړی کو د ماورا ول خبرې دي ماورا غیب خبرې دي پکې یعنی په مشاهده کې ناراضي او یو صحیح حصہ یې هغه دا کوم چې په عقل کې هم ناراضي نو دی وجه نه انسان الحاد اختیار کړي چې دوی په عقل کې ناراضي نو موږ ته ساينس ویل پکار دی لیکن دومره یاد ساتل پکار دي چې دا ټول انساني علوم دي نو دوی سره دومره علم نشته چې دوی وایي چې موږ سوینو یا مشاهده کې راشي هغه بمونو دا خبره دوی غلطه ده دوی غلطه ده په زبانو دوی بنیادی غلطي چې دوی کوي هغه څه کوي ګوره یو ساينس کې ځان مشغول کې ساينس زده کا ساينس د اسلام د دفاع د پر راول د مسلمانانو د دفاع د پر ته دونه ترقیو کې چې ته سبا دونه خدای پاک ته جوګه کی دونه ته تیار شي چې ته به چینته نه وي چې ماما ته دا سټلایټ مال په قرار راکړي چې زبې خپل سودا سپوږمۍ ته ولګم نه ته ساينس زده کا خو ساينس نه دونه مو متاثر کېږي چې ته ولسم مذهب په دې چې ته اکثر ته د لکان لړ شي بار ملکونو ته تعلیم د فارغ ونه تحریر راځي سره راځي خپل مذهب خپل نظریه خپل عقیده مولا پریخي دا خپل عقیده او نظریه نه خبر نه الحمدلله چې زمون کوم مسلمانان دي او کوم پروفیسوران د دین خبر دي والله غوړ سره بحث مباحثه کوي هغه ورته وایي چې تاسو سره په دې خبره دلیل نشته چې دا د خود به خود پیدا شي او د زمکه دي دوه قسمه ګردشم کوي او په خپل مدار کې او خپل محور کې او شپه دې مرادي او ورځ دې مرادي او بارانونه دې کېږي او موسم دې بدلېږي انسانان دې پیدا کېږي او حیوانات او ځناور دې پیدا کېږي او پته کې دې رزق هم پیدا کېږي او پته کې 320 ساينسي پیمانه سره په دې کور کې پیدا کېږي خود به خود نو دا ورته وایي چې پیدا تاسو ته عقل نه بعید خبره ده مولوی زبانو په دې ور سره بیا بحث کوي خو پوښولي یو ساينس کې ځان مشغول ول دی بل ساينس په شریعت باندې تجربه کولو باندې د کیسه کې انسان کې د الہات طرف ته دا ولانه د سبب به عبارت وي دویمه بنیادی غلطی دا چې څوک په ساينس کې ځان مشهور کوي نو دا بیا ساينس په شریعت باندې تجربه کوي نو دا ظاهر خبره ده چې ساينس او فلسفه انساني علوم دي د ساينس قوانين د ساينس لپاره جوړ شوي دي د فلسفي قوانين د فلسفې لپاره جوړ شوي دي د فلسفي قانون د ساينس باندې نشي لاګو کولای او د مذهب او قوانين ته د فلسفه باندې نشي د هر چا طریقه کار جدا دي اوس لکه موږ وایو د المصرف والا خپل ځان له اصول ذکر کړی دي د المصرف صحیح څه ته المصرف والا صحیح ته څه ته وایي سی او دغه ته علم النحو ولا فرق پکې شته او کنهشته و دا که په دمانه قیاس کې نو پیره بس د جنجال لازم لا جبه درجه وي هغه صحیح دي ته وي دا صحیح دي ته وي د سیده کنه د هر یو د خپل قوانین د مذهب خپل قوانین دي مذهب ته د څخه د ژوند اصول بیان کړی دي ژوند بسنګ تیرې ستاسو ژوند مقصد څه دی د کائنات مقصد څه دی دا هر څه ته بیان کړی لیکن ساينس ته د دانش به ساينس د خودل کول شي چې نور څنګه رفتار کوي سپوږمۍ څنګه رفتار کوي د ځمکې سمندر د شاربل د سپوږ کېږي د کشش څنګه څنګه ده دا صرف تاسو ته صرف ساينس بیانوي خو د دې دغه وضاحت ته نشي کولای چې دا ولې د سکیږي د دې ولې جواب چا سره نشته ساينس سره دا جواب څوک درکړي دا مذهب تعالی درکړي دي نو دا په شریعت باندې تجربه کول سره ټکراو راځي مثال د هر یو سیز لپاره خپل اصول دي د موټر کار لپاره خپل اصول دي د موبایل لپاره خپل اصول دي او د هر یو سیزون لپاره خپل اصول اختیارول شي یو په بل نشي قیاس کولای بیا ټکراو راځي لکه نحوی حضرات فرمایي کلمه په درې قسمه اول اسم دویم فعل دریم حرف دی دا اصول د علم نحوی والدي او ذکر دي چې کلمه اسم فعل او حرف توای او زموږ عام مسلمانان خو صرف کلمه پیژني چې لا اله الا الله محمد رسول الله توای اوس که څوک په علم نحوی اعتراضو کې چې دوی کلمه بدله کړې ده نو دوی ورته وایي چې دا زمونږ د اصول خبره ده چې زمونږ د کلمې نه څه مراد ده دا شان څوک د ساينس په شریعت باندې تجربه کوي او په خدای کې پروزو بیا په شریعت کې د دسه کېږي حقوق پیدا کېږي مولوی صاحبانو ختم کله چې انسان وګوري چې د ساينس په وجه نور عالم څومره ترقی کړی دا نو دوی د خپل مذهب په اړه کې احساس کم طریقې شکار شي او دا وایي چې د پاتې کېدو وجه مذهب دی لکه بعض وزیران وایي چې دا چودري په ویل کنه وای مونږ چې په 1975 کې اوس کې موږ د مدرسې ختمه کړې او موږ په سپوږمۍ کې نه سمه طالب زمرو مدرسه خو 1700 روپۍ بجټ نه خوري موږ له روپۍ بجټ نه راکوي تا ټول بجټ د پاکستان ته اسلامي تورشه یونیورسيټي تورشه پېښور شته ټول په خوري را بن کړی دي دون خرچه په دمانه کې کتاب د کیو ساينسدان پیدا نه کوي تا تاسو کی تا ته سټلایټ جوړ کی نو دا خو تاسو غلطی ده چې تاسو مذهب ته څور کوئ نو اعتراض هم کوئ نه د ستاسو اعتراض حق نه دی اصل کچېرې تا په موږ باندې بجټ خوړلې تاسو خدا پکې موږ خپل پیسو باندې لګولې دي موږ خپل سکو عادت عوامو په چندو سره چلیږي دا د عوامو د اسلام سره مینه ده چې دا چلیږي موږ سره خلک محبت ساتي او د خپل دین بقا ساتي ګین حکومت ته طرف موږ له سن ملابيږي نو دوی وی چې دا مدرسې او مذاهب ته ترقی په لار کې خنډ نو دوی د کمی فلسفه په بنیاد کوي د مغربي فلسفه چې کله دوی ګوره څه شی وشو هغه مذهب لري کو نو ترقی وکړه کنه نو اوس دلته داخله کوي نو موږ وایو خو سختي سایت و د مذهب ترقی په لار کې خنډ خلک سکړیو تعلیم نه محروم کړي موږ وایو چې راشي تاسو تعلیم وکړئ
نو دوی دا غني چې دا د مذهب زمونږ د رسو کېدو ذریعه ده. حالانکه د ساینسدانانو ته د عقل چا ورکړی دی؟ هغه څومره طاقتور ذات دی. خود په عقل ذریعه دوی خود د عقل په ذریعه ایجادات کوي. نو د عقل چا پیدا کړی؟ دوی خپل ځانونه د ساینس د ترقۍ په وجه کامیاب کړي. نو آیا مذهب هم داسې نه بلکې مذهب اصول دا نه دي. مذهب او شریعت وایي د شریعت په احکاماتو کې کامیابی ده. څومره چې څوک چې څومره د مذهب او شریعت پابند وي هغه عمره به کامیاب وي. دا خبره عقلي طور هم صحیح ده. مخکې قومونه مطالعه کولی شي چې هغوی مخکې خلک چې دي دا یو دغه دی، دا یو سوال راځي، تاسو هم سوچ وکئ په دې کې چې دا ترقي چې اوس موږ څنګه روان یو داسې ترقي کله مخکې تېر شوی د ټکنالوژي دور لکه اهرام مصر اوس هم څوک نشي جوړولی. هغوی چې به څنګه دغه د مړو له څنګه مساله ورکوله هغه شاته کې اوس هم څوک د خپلې مړي نشي محفوظولی. فرعون اوس هم محفوظ دی. حضرت یعقوب علیه السلام بایبل کې خپله ما چې کله مطالعه کوله باید دا عبارتونه رالو بایبل دغه کې نامه قدیم کې یعقوب علیه السلام چې وفات شو نو یوسف علیه السلام حکم وکړو هغه وخت کې طبیبات ته څلوېښت ورځې به پرې تېرېدې. څو څلوېښت ورځو کې د جسم محفوظ کو په ده باندې دا مسالې ولګولې. بیا د یوسف علیه السلام سره هم داسې وشو دا چې کله وفات شو. نو هغه وخت د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام دور د فرعون نه مخکې تېر شوی دی. نو هغه د فرعون نه مخکې دا مسله هغه وخت کې موجود وه چې هغوی څه کول ښه ترقي یافته خلک وو. لکه د سلیمان علیه السلام په وخت کې څنګه ترقي وه. پس د سترګو د رب سره به څه کېدو 2000 کیلومتره لرې نه داسې ټکنالوژي وه. په تخت به په والوځو څوک په والوتلی شي داسې دغه سره داسې وسایلو سره. ټیک ده چې دوی اوس د ټکنالوژي په وجه کې خو ټکنالوژي مخکې تېره شوې که نه تېره شوې دا ځان له موضوع ده. خو داسې ترقۍ والا خلک تېر شوي دي. هغوی به څه کول غرونو کې به ځان له کورونه جوړول. مولوي صاحبانو دې موضوع سره هغه تعلق ساتي. کوم ځای کې روان یو چې هغوی د خپل مذهب او شریعت په ځای د دنیا د طریقې خوبونه کوم قومونه چې وو قوم عاد وو قوم سبا وو قوم هود دوی خود تکړه وو ترقي یافته وو. شعیب علیه السلام قوم خو د تجارت والا وو چېرته شو سره د تجارت او سره ټکنالوژي ناکامه شو که ناکامه نه شو ناکامه دنیا نه لاړه. موږ وایو چې د مذهب کې کامیابي ده. دا مذهب ته د ترقۍ نه نه محرومه کړی. مذهب ته مخکې نه وضاحت کړی دی چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم الحکمة ضالة المؤمن حيث ما وجدها فهو احق بها. دا علم دا ساينس دا چې څونه د حکمت خبرې دي دا د مسلمانانو شتمني د چرته چې وي حاصله دي کې مولوي صاحبانو. د هغوی د ژوند مطالعه چې موږ کوو نو هغوی موږ ته اکثر ناکام په نظر راځي. دا ولې څوک په خپل زوی د هغه نوم نه ایږدي. قارون ښه ټکنالوژي والا خود ترقي یافته سړی و. قارون کم سړي په زوی د قارون نوم کې اوس هېڅوک هم پرې نه ږدي. قوم سبا والا ډېر ترقي کړې وه. په یمن کې یو علاقه وه هغوی دا ترقي په کار راغله سیلاب پرې راغی ټول باغات یې ولس کړه خراب کړه. نو دوی ټول کامیابي په ساينس او ټکنالوژي کې ګوري او مذهب او شریعت د دې خلاف د اعمالو باندې زور ورکوي. دوی وایي مذهب پرېږده بس څه وکړه په ساينس باندې عمل وکړه ټکنالوژي پسې لاړ شه. موږ دا ستاسو خبره ده دا دنیا ختمېدونکې ده او دا خبره خو ساينس هم مني. دا دنیا به یو ورځ څه کېږي بلیک هول کې به راغونډه شي او ذره به ترې جوړه شي. نو دوی د ساينس نه مرعوب شي او الحاد لاره خوښه کړي. نور ساينس انسان صرف انسان ته مادي ترقي ساينس انسان ته مادي ترقي ورکولی شي مولوي صاحبانو. لیکن د زړه سکون د ساينس سره نشته دی. د هغې دپاره په الله تعالی باندې ایمان راوړل شرط دی. د دنیا ټول کچرې په د دنیا په وسایلو کې دغه سکون وی که نه دوی به خودکشي نه کولې. سټیفن هاکینګ خپله باندې پالج والی کوګو داخله کې ویل یار وایي دا د پانسۍ دغه نافظ کوي چې بس قانون نافظ کوي چې څوک پانسي ځان خودکشي کوي چې بس ختم شي. دوی چې دي تاسو ځان له سپي جوړ کړی دي په یورپ کې هیومنز ګاډ ورته ډاګ ورته ویل کېږي. هیومنز ډاګ انسان سپی دی چې اول لاړ شي په دفترونو کې کار کوي راشي بیا د سپو لباس واغوندي. په جاپان کې خو څه کسانو ځان باندې $10,000 ولګوي ځان یې مکمل سپی کنورټ کړو. یار نو ته سوچ وکړه وایي زه په اصل کې سپی پیدا شوم. دا خلک د انسانیت نه لاندې غورځېدلي دي. دوی ته سکون نشته دی. څه نشته مین خبره ده دوی ته د زړه سکون نشته. دوی کېدای شي زه دا سپی جوړ کړم ما ته سکون میلاو شي. کېدای شي زه دا شراب کباب وکړم ما ته سکون میلاو شي. سکون د څه کې دی؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله په ذکر کې یقینا درته دا مسلمانان موږ ولې خودکشي نه کوو؟ موږ چې کوم خلک خودکشي کوي یاد ساتئ دا د ګوره بېدینۍ په وجه خودکشي کوي. مړه څونه به سخت دغه په تا باندې راشي. خو دا وجه چې اکثر خلک خودکشي کوي ته به داسې نه کتلی چې داسې یو مسلمان دیندار انسان یو داسې وي دین نه خبر یو دا دی بیا خودکشي وکړي. اکثر چې په موږ کې خودکشي کوي هغه خلک چې دین نه څه نه وي خبر نه وي دین سره څه تعلق نه وي نو بیا خپل ژوند ختم کړي. او دا خلک چې دي نو دوی ته سکون نشته نو ځان موږ یو کشرې د مادي ترقۍ کې
سکون وینو تاسو ولې خودکشي نه کوئ د ټول نه زیات خودکشي په یورپی ممالکو کې او په دې ترقی یافتي ملکونو کې کیږي مسلمانانو کې سره د جهالت خو بیا دومره نه دي مولوی صاحبانو مسلمانانو اکثر د مسایلو د وجو کې چې تنګ شي او مسایل د وجو د بل قرضدار دغه پوهه کوي نو موږ وایو تاسو که چېرې سکون غواړئ نو څه وکړئ په الله باندې ایمان راوړئ ته بیا وګوره چې بیا تاسو څه کیږي او تاسو حقیقت خبر هم نه دا چې کوم اوس مسلمانان کیږي دوی د قرآن مطالعه کوي او بیا وروسته هغوی خپل ژوند مخصوصي چې ولله چې زه د خوشحالۍ نه څه وکړم په هوا باندې والو زما دا حقیقت دی دا واحد د اسلام خصوصیت دی مولوي صاحبانو ما بل یو ویډیو کتله که نه یو انسان ته دعوت ورکړي او هغه بیا څه شي مسلمان شي تا چې کلمه وایي دا به ته منې هغه اټومیټیکلي سترګو نه اوښکې روانې وي دا په ځان کنټرول نه لري نو یاره د زړه نه د انسان هغه وخت کې اوښکې راځي چې کله څه شی وي د قلب مطمئن وي مولوي صاحبانو هسې به څه نه راځي دا د انسان د خیر او شر تمیز کول د دې خبرې گواهی ورکوي چې د انسان د ژوند مقصد معلوم دی چې هغه په یو الله باندې ایمان راوړل دي دریم سبب د الحاد هغه د مذهب د بیزاره کېدل دي څوک چې د مذهب د بیزاره شي اکثر هغه خلک الحاد ته ورته او د مذهب د بیزاري دپاره مریدین په مذهب خو اعتراض نه کوي نو د علماو کرام پسې خبرې کړي شروع کړي چې دوی دا کارونه کوي دوی قدامت پسند دي دوی سیاسي علما دي دوی دهشتګرد دي دوی تک نظر دي او دا شانته کې ناواقفه خلک په دې خبرو دوکه شي او د مذهب نه بیزاره شي او الحاد طرف ته لاړ شي زموږ په علاقو کې اکثر دا کم چې دیسي ملحدین دي کم چې نفسیاتي ملحدین دوی دا پروپاګاندا کوي د چا پسې علما کرام پسې او خاص کر میډیا مذهبي طبقه خلاف د یورپ د پاره کار کوي دا میډیا چې دا د یورپ د پاره کار کوي دوی ته پیسو ضرورت وي نو شابه ته تکلشه د مذهب خلاف کار کوم موږ د پیسې درکوي عبارت یو نو کوم ځای هم د علما پسې یا د مذهب پسې خبرې کیږي نو دوی وخت دا مسلمان ذمہواری ده چې د خپل مذهب شریعت دفاع وکړي په دلایل سره ورته وایي د مخکینو قومونو تاریخ وګورئ چې څوک کامیاب تیر شوي او څوک ناکام هغه قومونه چې ناکام تیر شوي دي هغوی اکثر د هغې زمانې ترقي یافته قومونه وو حضرت شعیب علیه السلام قوم هغه وخت کې ترقي واله وو ځکه تجارت او کاروبار یې کولو قوم سبا والا هغه وخت ترقي واله وو داسې نور قومونه هم د تیر شوي دي چې د دنیا د کامیابۍ باوجود ناکام تیر شوي دي هغوی د مذهب په ځای کامیابي په دنیا کې ګڼله نو اصل وجه دا ده چې د دې خلاف په دلایل سره خبرې پکار دي نو دوی چې کله د مذهب نه بیزاره شي بیا الحاد طرف ته ځي څلورم نمبر دا ده چې د شریعت فهم بدلول کوم فهم چې موږ ته سلف صالحینو راکړی دی اوس دا د غامدي لاس ته لاړو اوس دا د منیر شاکر لاس ته لاړو دا د انجینر مرزا لاس ته لاړو دا د غلام محمد قادیانی لاس ته لاړو دا د غلام محمد پرویز لاس ته تللی دی او دغه شانته کې دا د سر سید احمد خان لاس ته لاړو نو د سره څه شی شو فهم دی ولا بدل کو نو څه شی شو خلک الحاد طرف ته روان شو د شریعت او مذهب طریقه هغه د صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین نه روانه ده د شریعت فهم چې څنګه هغوی بیان کړی دی هغې نه اخوا کېدل د الحاد سبب ګرځي یو انسان د شلمې صدۍ د حضراتو لیکل شوي کتاب نه ګوري کتابونه ګوري دا د شلمې صدۍ دا کتابونه ګوري دا د غلام محمد پرویز کتابونه ګوره د سر سید احمد خان نه دغه شانته کې دا چې دوره دوی لیکچرې دی او د دوی چې کوم دغه دي نوټسونه یې دا ګوره ته د غامدي ګوره ته د دې اوس د منیر شاکر دی او دا د بیانونه څونه خلک یې واړول ویې ډړول په تراونه څونه خلک واړول او مزه داسې شي منسوساتونه کم چې زمونږ عقاید بنیاد دی د دې د خلک ډېر واړول لیکن نن درته تاسو یې منې که نه منې خو ډېر ورپسې روان دي نو دا چې خلک دی دا بیانونه اوري د دوی کتابونه ګوري خلک الحاد طرف ته ځي چې اکثر د علم نه خالي دي دې سره هم انسان په ذهن کې شګوف پیدا کېږي دا یاد ساتئ تفسیر د قرآن او فهم د دین هغه معتبر دی کوم چې د خیر القرون د زمانې وي مستشرقین یې زموږ په معاشره کې خپل تعلیم یافته کسان روزلي دي غامدي دی مرزا دی دغه شانته کې منیر شاکر دی دغه شانته کې سر سید احمد خان او داسې دي اسونه دا ټول د مذهب تشریح د خپل خوښې مطابق دوی کوي دوی چې کوم تفسیر بیانوي هغه تفسیر د خیر القرون د زمانې نه خلاف دی او د داسې کتابونه هم د دوی دا کتابونه څه شی دی د دوی بیانونه د الحاد یو سبب دی پنځم سبب د مسلمانانو په ملکونو کې مسائل ډېر دي معاشي مسائل دي معاشرتي مسائل دي دغه مسائل دي څه شی دي فوجي مسائل دي دغه څومره مسائل چې دي موږ دونه کمزور یو چې موږ سره دونه یو سیټلایټ نشته چې موږ په څوک سپوږمۍ ته ځان ورسوو سپوږمۍ دلته نږدې ده موږ سره دته موږ نشو رسېدلی نو دا مسایل هم د الحاد یو سبب دی زر په ترقی پذیر ممالکو کې اکثر د مسلمانانو په ملکو کې د سماجي او معاشي او معاشرتي مسایلو کې مشکلوالی موجود دی زموږ چې کوم معاشره ده که دا موږ د مغرب سره تجربه کړو نو دا په موجوده زمانه کې الټه کېږي بعضو وجوهاتو سره یورپ زموږ نه مخکې دی هغوی په وجه اکثر چې دا انسانان سوچ کوي چې د مسلمان کېدو په وجه داسې کېږي نو دا ملحد شي حالانکې دا د اسلام د تعلیماتو نه خلاف ده زموږ د کاروبار او تجارت ټولې د کامیابۍ طریقې هغه یورپ زموږ نه زده کړې دي یورپ
چې کوم تجارت کوي یورپ چې کوم ژوند تیری دی د اسلام په اصول باندې ځان مزین کړی دی په عیسایت کې دا خبره نشته چې له پروف ثابتو من عبد الله ز بایبل لم خبر یو او بایبل کې دا خبره نشته دی چې دوی د پاره کوم امن ورکړی دی دا کم اوس چې کوم د یورپ کوم معاشره ده لکه زمونږه معاشره چې تلیو کنه هغه ویل چې بس مسلمانان نشته خو مسلمانی موجود ده د دوی معاشره کې څنګه هغه د دکاندار دی لیکلی وی چې یک چیز خریدا ہوا چیز واپس بھی ہوگا اور تبدیل بھی ہوگا دا اصول چا دي دا د مسلمانانو د بایبل کې مال دا اصول خو زه دا یو ځان له موضوع د ټاپک ته چې په د باندې بحث وشي نو په نسبت غنټو کې دا نه راغونډيږي چې د یورپ کوم اصول د ژوند د تیرولو دي د مسلمانانو نه ذکر دا اصول زمونږ معاشره کې اوس د دې نافذ زمونږ معاشره کې سدي دکاندار غټ لیکلي چې خریدا ہوا چیز واپس اور تبدیل نہیں ہوگا دا د مسلمانانو اصول دا خو دا د عیسایانو د يهوديانو د هندوانو هغه د غوي د مذاهب اصول ته په اسلام په معاشره کې راوستي نو خلک بس کېږي دین نو بیزار کېږي نه مسلمانان خو امام محمد رحمت الله علیه چې تاسو شو چې تاسو په تصوف کې کتابونه لیکو دا کتاب البوی وي وګوره کتاب البوی ته پڑھاو کدا د تصوف څه دی د بلا تیر دی ستاسو کاروبار ستاسو روزګار هر څه حلال چې په تصوف کې وبدي خبر زور کېږي حلال به حرام باندې کې سبکه ژوند به تاسو تیرې چې کوم تاسو غوړي الله درنه طلب کوي او ټول الحمدلله چې کاروبار دی ستا لقمه لاندې حلال لاړ نو ستا به دعاګانې قبلېږي او ستا به څه کېږي عبادت سره به شوق کوي مولوي صاحبانو نو د یورپ چې کوم دا کوم معاشره باندې کوم نظام نافذ کړی دی دا د مسلمانانو نه زده کړی دي هغوی زموږ په دین عمل نه کوي لیکن زموږ د دین په اصول باندې عمل کوي ځکه بعض وخت انسان د اسلام تصور غني او مدام الهشي نو پدې کې اسلام څه قصور دی مذهب ته چا د انفرادي غلطي ذمہوار نه دی باندې وضاحت کړی دی په تصویر لګي وي ګور دا چې جوړ کړی دی او دا انګريز جوړ کړی دا کافر جوړ کړی مور دی کې د مذهب څخه قصور دی دا خدا ظالم دی چې دا څه کار کوي د اسلام په اصول باندې عمل نه کوي مرشدانو شپږم موجه د عقلي علوم سره تمین لري ټول عمر په ساينس او ټکنالوژي کې مسؤلي عمر سبب ته توجه نشته او روحاني تعلق ته نه ساتي مرشدانو نو دا هم یو سبب دی دا ګوره اهم دا خو د سبب دی چې عام معاشره کې بیانول شي الکه تاسو نو څوک تاسو کې هغه اسباب غره ته پولیس بیان کړه ټول کال الهاد ویلو ته ور به زر نوټ سره والے ورته وی چې دا دی لکه چې دا سبب منګ ویلو چې لکه د الهاد طرف ته کم اسباب دي چې انسان بوزي او شپږم سبب یو سبب مسره مینلر او روحاني تعلق نه ساتل یو سبب دا هم دی چې انسان د عقلي علوم سره مینلر او تعلق مال الله لپاره خپل روح سکون لپاره چې سره روحاني تعلق نه ساتي ځکه چې انسان په جسم کې زړه دی روح دی او عقل دی دا په دنیوي علومو کې مصروفي او چې ځن عقاپي شي نو بیا انسان د الهات طرف روان شي او کله چې تعلق د نیکانو خلکو سره وي هغه قلبي او روحاني تربيت کوي لکه شریعت د صبر ماده پیدا کوي د شکر ماده پیدا کوي شریعت وايي حسد لري کوي شریعت غواړي چې زموږ نظر په آخرت باندې وي شریعت وايي چې څنګه د جسم خیال ساتي د خوراک کار په ذریعہ داسې د روح خیال به هم ساتي مسلمان چې کله عبادت کوي د شریعت د اصول خیال ساتي د دې مذهب سره مینه پیدا کیږي او د مذهب سره قریب کیږي یو وجه دا چې زموږ د نسل قلبي او روحاني تربیت نه کیږي د علماء کرامو کو مجالسو کې د انسان روحاني تربیت کیږي انسان به انفرادي ژوند انسان په انفرادي علماء کرام موږ ته بیان کړی دي چې انسان په انفرادي ژوند کې تقوا به اختیار عفت به اختیار پاک دامنی حیا خوش مزاجی شجاعت و عدل انصاف قناعت استقامت تواضع انکساری سخاوت و صبر و شکر حلم دا شانته کې بردباری علم نرم خوی توکل علی الله رشتیا و اخلاص دا شانته کې نیت توبه زهد او استغنا رضا بر قضا عشق الهی عشق رسول عقل حلال دا نه خوینه به انسان څه کوي فزان کې پیدا کوي نو د دې پر رحمت سره په ټوله معاشره کې سوي انصاف او امن بوي او اسلام د اجتماعي ژوند کې رول اصول وضاحت کړی دی عبارت په اجتماعي ژوند کې باندې نکاح طلاق زراعت اجارهداري عاریت امانت قرض وراثت وصیت هدیه تحفه تحائف رهن شرکت مزاربت تجارت وکالت کفارت صلح حق شفاء مال وقب او داسې نور احکامات دا نور مذاهبو کې دا شته یو مذهب کې دانش لري ته دا اصول د مې نو بس ژوند بسنګ دی رب دې مولید ته وایا وای سستا خو یا کوو دا اوسه اصول نشو کنه نو دا ټول کارونه په حساب سره کوي چې د بل انسان حق بنه خوري ظلم بنه کوي نو تاسو په خپل انصاف وکړئ چې د اسلام په شان حق او رښتیا دین کوم ځای کې چې سره نشته دی په دین عمل کوي نو ځکه ووم سبب چې د حوادث په ژوند کې راشي انسان سره په وخت داسې انفرادي حوادث راشي چې د ژوند نمایوس شي یا اجتماعي تور ورځ په ورځ کمزوري وي نو کله چې دا ویني د دوی په شک کې شي چې دا خرابيانې ولې دي لکه څومره وزیران چې دي دا څومره ساينسدانان سیاستدانان چې دا څومره
پړه دوی چې څه نقصان وشي دا په موږ راته پیدا په مذهب ور چسپانه شي بس دا د مذهب د وجه موږ دا خبره ستاسو غلطه ده. نو دې کې د مذهب څه ګناه ده؟ مذهب موږ ته د کامیابی اصول ښودلي دي چې معاشره په هغې عمل نه کوي، نو په دې کې د مذهب څه ګناه ده؟ زموږ اکثره علاقو نه ملحدین دي، څوک د دنیا ډاله چوکړي لکه حارث سلطان ملحد چې دا په هر یو بیان کې وایي ماله چانده وکړئ ماله ډونیشن پکار دی داسې اوس اویس اقبال هم لګی دی په امریکا کې نه زما چاندې له ضرورت دی د اسلام خلاف کار کوم نو لکه دنیا دپاره کې لاړ شه مزدوري وکړې نو که نور سره که ستا په وجه ته خو ځئ جهنم ته ځان سره نور هم ځان پسې برابرې خلکو کې زړونو کې شکر وچه شته به څه حالي. اتم سبب چې دی هغه د مذهب تعلیمات په مروجه عقلي پیمانه باندې تللو سره راځي. د مذهب تعلیمات اوس په دې د عقل په تله تلې نو دا خو یاره موږ وایو عقل ته اعتبار ورکړې نو د کوم عقل به معتبر وي؟ د شلمې صدۍ عقل ته اعتبار ورکړې د ویشتمې ته د پنځلسمې ته د څلورمې ته د چا عقل ته به اعتبار وي؟ د فلاسفو ته د ساینسدانانو ته د کومو به وي؟ ځکه یو فلسفي یو نظریه پیش کوي بل فلسفي بله نظریه، یو نظریه یو ساینسدان یو نظریه پیش کوي بل ساینسدان بله نظریه. نو موږ ته پته ولګېدله چې عقل چې دی څه شی دی دا معیار نشي ګرځېدلی ځکه عقل چې دی دا ناقص دی. زمونږ عقل دا ګوره ډېر رکوټ وړوکی دی په ده کې د دنیا ټول لکه د هر یو انسان دا مجهولات ډېر دي که معلومات ډېر دي؟ مجهولات ډېر دي. موږ ورځ په ورځ د خپله باندې څومره وغوږو لګی یو هغه د 2006 نه زه طالب یم 2006 نه زه طالب یم اوس هم طالب یم ورځ په ورځ خپل جهالت را باندې راښکاره کېږي. زه هم تاسو مانه ښه پوهېږئ یقینا درته وایم چې څونه ته ځي دی مې تا د 15,000 کاله عمر شي او ته هم لګیا اوسه ته به ورځ په ورځ به په تا باندې جهالت خپل ښکاره کېږي. نو زمونږ به څه یو؟ نو کوم انسان چې د مذهب تعلیمات په مروجه عقلي تله باندې تلي نو دا هم یو سبب د الحاد دی. د هرې زمانې دا فلسفه پیمانې وي، یو وخت د یونان عقلي فلسفه منطق وه او د نن زمانې عقلي پیمانه ساینس ده. که درې څلور سطحې مخکې لاړ شئ نو د ماډرنیزم فلسفه وه. نو کله چې عقلوم په شرعي علومو باندې تجربه کوي نو دا خبره صحیح نه ده. اول چې عقلي د یونان فلسفه راغله نو معتزله وانه وړېدل چې یو کس راغی د امام حسن بصري رحمت الله علیه تپوس کې یو انسان ګناه کبیره وکړه نو دا څه شی دی؟ نو بس دغه شاته کې څوک پاسېدو؟ عطا بن سرمو واصل بن عطا را پاسېدو که نه سی ویل چې دا د مؤمن دی او نه کافر دی. نو یو تزلان راویل چې دا زمونږ نه جدا شو نو دا د عقل په پیمانه وکړو. ولې وایي په خدای باندې دا لازم دی چې دله سزا ورکړي که چېرې د توبه ووینېستله په الله تعالی باندې. ولې د عقل په پیمانه باندې لاړل؟ د عقل په پیمانه باندې لاړل ویل صفات د الله تعالی چې دي دا څه شی دي هغې نه انکار وکړو. که موږ صفات قدیم وګڼو دا به څه شی شي؟ تعدد د قدماو به راشي. دا خو عقل هم محال ګڼي وایي ګوره الله یو پکار دی. نو د عقل په پیمانه باندې څه شی شو دا خلک لاړل. دغه شانته کې او 3 صدۍ مخکې د ماډرنیزم فلسفه چې کله راغله دوی څه ویلې و انسان خو په 18مه صدۍ کې پیدا شوی دی اصل انسان چې ده ته پته ده چې ما نه بره څوک نشته چې تپوس رانه وکړي. دغه شانته کې د اوس وخت کې د عقل په پیمانه باندې دوی اوس مذهب تلل غواړي وایي ما ته خدای وښایه چې زه مشاهده وکړم. نو آیا دا خبرې په عقل کې راځي مشاهده کې راځي؟ نه لکه دا د عیب خبرو باندې به ته ایمان راوړي. موږ دوی ته بار بار ویلي دي چې تاسو خو د ساینس باره کې هم ایمان بالغیب لرئ که نه؟ د نورو ساینسدانانو په خوله یقین لري چې دا سپوږمۍ موږ نه دونه لرې ده دا انور موږ نه دونه لرې ده ځمکه 2 قسمه ګردش کوي. دا خو موږ له ساینسدانان بیانوي هر سړی خو یې نه ویني. نو ته دلته ایمان بالغیب لري هلته ایمان بالغیب لري هلته یې نه منې او دلته یې منې. دا څه وجه ده؟ دا څنګه تله ده تا سره چې یو بالغیب منې یو بالغیب نه منې؟ په دې به تاسو پوهېږئ یا به نه پوهېږئ؟ عبارت مخکې ویه چې سبق ختم کوم. 2-3 صدۍ مخکې لاړ شي د ماډرنیزم فلسفه نو چې کله عقلي علوم په شرعي علوم تجربه کوي نو دا خبره صحیح نه ده. ځکه عقلي علوم د انسان د عقل نه پیدا شوي دي، د عقل د تجربې نه پیدا شوي دي او شرعي علوم د اسمان نه د وحي په ذریعه سره نازل شوي دي. دوی اکثر فلاسفه او ساینسدانان دا ملحدین دي الله تعالی د وجود نه انکار کوي. نو دوی چې کوم کتابونه لیکلي ظاهره خبره ده په دې کې به د مذهب خلاف خبرې وي. دا صحیح نه ده. دا چې انسان د مذهب نه بیزاره دی او د هغه اصول جوړ کړي وي او هغه به ته ګورې او بیا ته څه کې هغه نه انکار کوي. نو دا هم یو سبب عقلي پیمانه ده. سبب انشاءالله دا وایو چې د جدید او قدیم او جدید علم الکلام تاریخي ادوار دې باندې 15 ادوار تیر شوي دي. 15 ادوار تیر شوي دي انشاءالله. دې کې خو په اسان انداز کې مختصر وضاحت کړی ډېر بهترین کتاب دی. نو